حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک یو حدیث مبارک دے دا ابو داود شریف والا نبی علیہ السلام فرمائی چھے المجالس بالامانتی مجالس او مجلسونا دا امانت دی یعنی مطلب دا چھے کلا پا یو مجلس کی و خبر وشی او دغ مجلس خبر بل مجلس کی کول دا بالکل حرام دی او دا نروا دی ځکه چې نبی علیہ السلام مبارک د دینا منع کړي نو محترمو کتونکو کله چې یو مجلس کې خبره وشي نو هغه خبره به ته بهر نه وباسي داسې یوه خبره چې یو مجلس کې د یوه کس د قتل منصوبه جوړیږي نو بیا دا خبره بهر کړی شي یا یوه کس په باره کې فاحش کار منصوبه جوړیږي هغه خبره ته بهر کولی شي داسې یوه خبره چې هغې کې د بل مسلمان خیر پروت وي هغه خبره بهر کولی شي خو همداسې عام حالاتو کې د یوه مجلس خبرې کول بل مجلس کې دا بالکل نه وي پکار ځینې انسان د خپل کور د کمرې خبره بهر انډیوال ملګریو سره کوي نو حاضرینو دا خبرې بالکل نه دي پکار د داسې خبرو نه ځان ساتل پکار د خپل کور او د خپل کلي خبره چې کومه بهر نه پکار او د بهر خبره چې کومه دا په کور کې نه پکار حاضرینو محترمو کتونکو دغه حدیث باندې عمل پکار دی او د یو مجلس خبرې بل مجلس سره وړل چې کومه دا ناروا دي رب العالمین دی په دې حدیث مبارک باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي آمین